بسم الله الرحمن الرحیم. د بوستان نه هم سبق شروع کو. در مدح شاهزاده اسلام سعد بن ابی بکر بن سعد گوید. په صفت د شاهزاده اسلام د سعد بن ابی بکر بن سعد کې وایي: جوان جوان بخت و روشن ضمیر، به دولت جوان و به تدبیر پیر. داسې ځوان دی دا شاهزاده چې بخت یې ځوان دی، جوان بخت دی او روشن ضمیره نوجوان دی. په دولت کې د اقبال د مخې خو ځوان دی، په نصیب کې نصیب ځوان دی، خو په تدبیر کې بوډا دی. یعنی تدبیر یې د بوډاګانو په شان دی. کم کارونه چې کوي په ډېر تجربې او سوچ او فکر سره کوي، داسې تدبیر کوي لکه مشران د ډېرې زمانې خلک. به دانش بزرگ و به همت بلند، به بازو دلیر و به دل هوشمند. عقل کې ډېر لوی دی او په همت کې هم ډېر اوچت دی. همت یې ډېر اوچت دی، اوچت خیالات یې دي. په بازو دلیر، په مټو کې هم دلیر دی، زړور دی. دلیر، دلیر، دلاور، دا ټول د فارسي الفاظ دي. و بدل هوشمند، او په زړه کې هم ډېر عقلمند دی، هوش او فکر سره کار کوي. زهی دولت مادر روزگار، که پوری چونین پرورد در کنار. زهی د تحسین کلمه ده. څخه آفرین، د مور د زمانې په نصیب باندې، د مور د دې زمانې چې داسې زوی پالي په غېږ کې، چې د داسې زوی پرورش یې کړی دی په غېږ کې. د مور صفت یې وکړو چې آفرین د ده په مور شه چې داسې بچی تربیت کړی دی. به دست کرم آب دریا ببرد، برفعت محل ثریا ببرد. د سخاوت او د کرم په لاس یې د ده دست کرم د سیند رونق یوړو، ختم یې کو. سیند څومره سخي و، هر څوک د هغه نه اوبه اخلي. برفعت محل ثریا ببرد، په رفعت اوچتوالي کې ثریا هغه د ستورو یو مجموعه ده چې په اسمان کې، او هغې ته پروین هم وایي. د په اوچتوالي کې د هغه ستورو د ثریا مقام حاصل که، یعنی دومره مشهور شو او شانو د هغې اوچت دی لکه د ستوري په شان ځلیږي. زهی چشم دولت برویی تو باز، سر شهریاران گردن فراز. څخه سترګې د دولت ستا مخ ته کلاو دي. یو معنی دا ده چې دولت چې دی، حکومت، چونکې ته د بادشاه زوی او د بادشاه د مرګ نه شهزاده زمام اقتدار په لاس کې نیسي، پادشاه کېږي. وایي د اوس نه حکومت تا ته ګوري داسې چې دا څه وخت به موږ د ده لاس له ورځو، تا ته منتظر دی. او یا دا چې سترګې د دولت و نصیب ستا طرف ته خدای کولو کړي دي، په تا یې خصوصي پیرزوینه کړې ده. نصیب او بخت بیدار دی. سر شهریاران گردن فراز، د گردن فرازه پادشاهانو سره، ته د ټولو سره. صدف را کی بینی ز در دانه پر، نه آن قدر دارد که یک دانه در. سیپی کومه سیپی کې چې دا دردانې قیمتي جواهرات زیات وي، نو د هغې دومره قیمت څومره چې نه آن قدر دارد که یک دانه در. کومه سیپی کې چې یو در وي، یو ملغلره وي، سیپی ساس کې اوبه راشي او هغه خوله رابندې کړي، د هغې تربیت و پرورش ښه وکړي، وشي په دغه سیپی کې، نو دغه ډېره قیمتي او نایابي. او کومه سیپی کې چې ډېرې ملغلرې، هغه دومره قیمت نه لري. نو سعدي بابا وایي چې یاره دا نور پادشاهانو خو زامن ډېر دي، خو دومره قدر و قیمت د هغه زامنو نشته. او ته د پادشاه یو اکلوتا زوی، او ستا چې کوم عزت دی او قدر دی او کم پناستل ستا صحیح تربیت شوی دی، نو قدر و قیمت دم زیات دی. تو آن در مکنون یک دانه که پیرایه سلطنت خانه. ته هغه در مکنون یو دانه پټه ملغلره چې رونق او زینت دا شاهي محل یې، د پادشاه کور پتا ماڼۍ پتا ښه ښکاري، د کور رونق یې. نگهدار یا رب چشم خودش به پرهیز، یا سے به چشم بدش. یا الله ته وساتې دی د نظره د بدو سترګو، د بد نظر نه وساتې، یعنې ته د نظره مه کې. بد نظر حق دی. نو سعدي صاحب ورته دغه دعا کوي چې د نظره مه شي. یا الله ته د نظره مه کې. د ده کې چې کوم صفتونه او صلاحیتونه دي
خدایا در آفاق نامی کنش به توفیق طاعت گرامی کنش. یا الله ته دلره آفاق په اطراف په جهان کې نامدار کا مشهور کا به توفیق طاعت گرامی کنش د اطاعت په توفیق سره دلره عزت ورکا گرامی کا. دا کنش کن یعنی وی کا اش شین ضمیر د شهزاده ته دی یعنی دلره په توفیق د طاعت گرامی کا. مقیمش در انصاف و تقوا بدار مرادش به دنیا و عقبا برار. دلره په انصاف او تقوا کې قائم ولره او د مراد په دنیا و آخرت کې برار پورا کا ارمانی پورا کا. غمز دشمنی ناپسندت مباد ز دورانگی تی گزندت مباد. د ناپسند دشمن د ناکار دشمن نه دی تا ته غم او نه رسی تا ته د غم وینه د گردش د زمانه نه دی تا ته اډو ضرر او نه رسی. بهشتی درخ آورت چون تو بار پسر نام جویو پدر نامدار. جنتی ونه وستا پشان میوه وړي یعنی جنتی ونه په خپلم پاکیزي او د هغې میوه هم پاکیزه او خوږی. گویا کې چې ستا پلار یو جنتی ونه ده او د هغې میوه ته یې ستا په شکل کې ده. نو جنتی ونه ستا په شان بار او میوه په بار راوړي. پلار هم نامدار دی او زوی هم نامدار دی او پلار هم نامدار دی. ازان خاندان خیر بیگاندان داغه خاندان نه خیر بیگانه وګڼه. هغه خاندان کې د سره خیر نشته که باشند بدگویی این خاندان چې د دې خاندان بد وي او سپکه وي. زهی دین و دانش زهی عدل و داد زهی ملک و دولت کې پاینده باد. څخه د تعجب کلمه ده دا کلمه د تحسین ده. وی څخه دین و دانش خدای ورکړي څومره ښه دی او څخه عدل و انصاف دی پکې او څخه ملک و دولت دی همیشه دی وي. باب اول دا ختم شو د شهزاده تعریف هم ختم شو. اوس باب اول شروع کیږي. باب اول در عدل و رای و تدبیر جهانداری. اول باب دی په عدل کې او رای او حکومت د مملکت تدبیر به څنګه کې حکومت څنګه ښه چلیږي. اصل کې باب اول وس شروع شو. اول حمد و بیا نعت و غټ غټ عنوانونه د دې کتاب چې مونږ ولوسته. بیا سبب د نظم د کتابو، بیا ذکر د محامد د ابوبکر بن سعد او بیا مدح د شهزاده اسلام وا. د پنځو غټو عنواناتو لاندې دا سبقونه ویلی شو. دا نه هم سبق دی. اصل کې باب اول نن شروع کیږي خو تیر شوي سبقونه هم من باب اول کې شامل کړي دي. اگر که د کتاب مقدمه او تمهید نن د نهم سبق په ځای کې باب اول هم راغی. دا موږ د طالبانو د سهولت دپاره دا کار کړی دی. نو اول باب شروع کیږي. نگنجد کرم های حق در قیاس چه خدمت گزارد زبان سپاس. خدایا تو این شاه درویش دوست کی آسایش خلق در ذل وست. بسه بر سر خلق پاینده دار به توفیق طاعت دلش زنده دار. د الله تعالی کرمونه احسانات دا د قیاس په تله کې نه ځایږي. نو جبه د شکر به څه خدمت ادا کیږي. دا ناممکن ده. د الله تعالی چې کوم احسانات دي او په خلکو یې کړي دي د هغې نه غټ احسان دا دی چې داسې یو عادل او منصف حکمران په موږ باندې وی مقرر کړی دی. نو د الله کم کم نعمت به موږ یادو. خدایا تو این شاه درویش دوست کی آسایش خلق در ذل وست. یا الله دا بادشاه چې درویش دوست دی درویشانو سره دوستی او محبت کوي او بل دا کې آسایش خلق در ذل وست آسودگی د خلکو د په سوري کې ده. بسې بر سره خلق پاینده دار تر ډیر وخت د مخلوق په سر باندې قائم ولره او ساته. به توفیق طاعت دلش زنده دار د تابعدارۍ په توفیق سره د زړه ژوندی وساته. د اطاعت او د خپل تابعدارۍ توفیق ورکا. برومند دار از درخت امید سرش سبز رویش بر رحمت سپید. دلره کامیاب ولره د امید د ونې نه یعنی د امید د ونې نه د هغې نه پې میوه وخورئ
چې د ده د امید ونه بار راوړي او دی د هغې ثمر وخوري. سرش سبز رویش بر احمد سپید، سرش سبز باد یعنې دلته سر دې شین وي، مراد دا دی چې سر دې تور وي، سرسبزه دې وي، یعنې د ده ځواني اوږده که، ځوان یې ولره. ورویش بر احمد سپید، مخ یې په خپل رحمت سره د خپل نوره سپین کا او ویښتې تور ولره چې ځواني. براه تکلف مرو سادیا اگر صدق داری بیارو بیا. سادي ځان ته خطاب کوي چې ای سادي د خوشامندو په لار مزه د پادشاه ډېر صفت مه کوه، که صدق او اخلاص لرې نو خوره ویړه او راشه. تو منزل شناسی و شاه رو، تو حق گوی و خسرو حقایق شنو. ته د منزل پیژندونکې چې د انسان مقصد څه دی د زندګۍ، د ده منزل چېرته دی، دی به چېرته ځي، یعنې ته منزل شناسې، یعنې اخلاق حسنه پیژنې، شره پیژنې، په دې باندې خبرې، او پادشاه چې دی په دغه لاره تلونکی دی، یعنې هغه کې دا صلاحیت شته دی، خواهشمند دی چې زه کوم نصیحت کومه د کومه لار ویم چې لاړ شي او په هغې لاړ شي. تو حق گوی و خسرو حقایق شنو، ته حق ویونکې او خسرو بادشاه چې دی حق اورېدونکي دی، مسله کې څه نشته، صفتونو ته څه ضرورت دی چې حاجت کې نو کرسی آسمان نه زیر پای قزل ارسلان. څه حاجت دی چې نه کرسی د اسمان د قزل ارسلان د بادشاه د خپو لاندې ږدي. زهیر فاریابي او شاعرو د قزل ارسلان سلجوقي په دور کې، نو هغه زهیر فاریابي د ده صفت کې ډېرې کړي دي. یو شعر یې دا دی چې سادي په اعتراض وکړو، د خپل پادشاه په تعریف کې ویه، نو کرسی پلک نهد اندیش زیر پای تابوس بر رکاب قزل ارسلان زند. نه کرسی د اسمان زما اندیشه دا وایي چې د دې پادشاه د خپو لاندې کېده، او بیا چې دا په رکاب د قزل ارسلان هغه ښکل کړي، چې دا د لاندې نه دا کېده سر په سر هغه ښکل کړي. نو سادي صاحب وایي څه حاجت دی سادي چې ته د ظهیر فاریابي په شان دومره غټه مبالغه کوې په صفت کې، خوشامند کې، چې د هغه د قزل ارسلان دانې نه کرسیک دی، دې ته څه ضرورت دی؟ بلکې پادشاه ته داسې نصیحت کول پکار دي. مګو پای عزت برف لاکنې بګو روی اخلاص برخاکنې. وایي داسې ورته مه وایه چې خپې د عزت په اسمانونو بره کېده، داسې ورته وایه چې د اخلاص مخه تندې په خاورو کېده. بطاعت بنیز چهره بر آستان کی نست سر جاده راستان. د الله په درشل باندې په اطاعت سره سر مخ کېده. د راستان او صادقانو رښتینو خلکو لار او طریقه همدغه لار ده. دا طریقه خپله که عبادت کوه، خدای ته زاری کوه، عاجزي کوه. اگر بنده سر برین در بنه کلاه خداوندی از سر بنه. که بنده د خدای خو سر د هغه په در کېږده او د پادشاه ټوپۍ د سره لرې که. مطلب دا دی هغه خیالاتو مطلب نه چې سر تور سر ودرېږه، مطلب یې دا دی چې د پادشاه هغه غرور او تاج او هغه نشه د سر وباسه او د یو خاص غلام او بنده په حیث هغه ته سر ټیټ کا. چو طاعت کنی لبس شاهی مپوش چو درویش مخلص براور خروش. کله چې عبادت کوې نو شاهي لباس مه اغونده، لکه مخلص درویش په شانه آهوزاري وکړه. که پروردگارا توانگر تویی توانا و درویش پرور تویی. اے پروردگارا حقیقی دولتمند ته یې، ته طاقتورې او ته درویش پرورې. نه کشور خدایم نه فرمانده هم، یکی از گدایانین درگهم. زه نه کشور خدایم، مالک د ملک یم، نه حکمران یم، زه څه یم؟ یو د ملنګانو د دې درگاه یم. چې برخیزه دست دست و کردار من، مگر دست لطفت شود یار من. زما د لاسو عمل نه به څه جوړ شي، زه به څه یم زما عمل به سي، مگر دست لطفت شود یار من. مگر ستا د شفقت لاس زما مددگار شي او ستا توفیق ته ماله توفیق راکې.
تو بر خیر و نیکی د هم دسترس وگرنه چې خیر آید از من بکس ته ماله په خیر و نیکی باندې توفیق راکې طاقت راکې کنی زمانه بچا ته څه خیر ورسیږي دعا کن به شب چون گدایان بسوز اگر می کنی پادشاهی بروز د شپې دوا کوه لکه د ملنګانو په سوز و درد د فقیرانو په شان اگر که د ورځې پادشي کې کوه خو د شپې د خدای عبادت کوه کمر بسته گردن کشان بردرد تو بر آستان عبادت سرت کمر بسته مغرور خلک ستا په در باندې ولاړ دي ستا باډیګارډ او تا الله تعالی ته سریخي وي د عبادت او خلق تا ته تابعدار ولاړ وي نو دا ډېر ښه خوند کوي لکه د خدای عبادت گزار وي هغه چې د بندگانو لپاره بهترین پادشاه وي زیهی بندگان را خداوندگار خداوند را بنده حق گزار څه خوند کوي بادشاهي د هغه د خدای یعنی څه خوند کوي چې په بادشاهۍ کې د خدای عبادت گزار وي نو هغه د بندگانو لپاره بهترین بادشاهي څخه د تعجب کلمه ده چې د بندگانو بادشاه د خدای بنده حق گزار وي نو دا څخه دی د خیر و برکت به پکې زیات وي حکایت بله قصه وی یکی دید مزار سهی رودبار که پیش آمدم بر پلنگ سوار یو کس می ولید د رودبار په میدان کې چې زما مخې ته راغی او په پړانګ سورو رودبار د یو علاقې نوم هم دی د ګیلان او د قزوین ترمنځ یو ښار دی او یو معنی د رودبار دا د عام طور غټه رودخانې ته وایي غټ نیر نار یا سیند وړوکی سیند چې د دې خوا کې یو میدان و نو سادي صاحب وایي دا معنی ځکه موزون ده چې اکثر دا کرامات د سیندونو په بیابانونو ښارونو کې ډېر کم واقع کیږي نو دی وایي چې د رودبار د یو نهر په غاړه په میدان کې یو سړی ما ته راغی خو په پړانګ سورو چنان حول زان حال بر من نشست که ترسیدنم پای رفتن ببست داسې هیبت د هغه حال نه په ما باندې کېناستو یو حول یو وارخطایي که ترسیدنم پای رفتن ببست چې د یرې د وجې نه زما خپې وتړلې شوې ودرېدم روان تللی نه شوم بیا حیران ودرېدم تبسم کنان دست بر لب گرفت هغه مسکې شو ویې خندله هغه بزرګ چې په پړانګ سورو او لاس یې شونډو ته یوړو که سعدي مدارین چې دی دی شګفت ای سعدي دا څه چې دي ولیدل په دې تعجب مه کوه داسې دومره ګران کار خو نه دی که ته وایې چې زم داسې خدای پاک پړانګ او ځناور ما ته تابع کړي نو د دې حل دا دی چې صحیح معنو کې د خدای تابعداري وکړه د هغه یو حکم هم مه غورځوه تو هم گردن از حکم داور مپیچ ته هم د خدای د حکم نه سټ ماړوه مخ دې ماړوه که گردن نه پیچد ز حکم تو هیچ چې سټ نه تاویږي ستا د حکم نه هیڅ چیز خدای به تا ته هم دا ټول هر څه تابع کړي چې خسرو به فرمان داور بوت سادي صاحب د دې کیسې نه وروسته بیا خپل پادشاه نصیحت ته راګرځي چې هر کله یو پادشاه د خدای په حکم چلیږي په هغې باندې عمل کې د خدای حکمونه د خپو لاندې نه کوي خدایش نگهبانو یاور بوت خدای پاک به د ده ساتونکی او مددگار وي محال است چون دوست دارد ترا که در دست دشمن گذارد ترا وایي دا ناممکن ده چې الله تعالی تا خوښ کړي او تا سره دوستي کوي چې تا د دشمن په لاس کې ورکړي یا د هغه په رحم و کرم دې پرېږدي خدای به ستا حفاظت کړي د دشمنانو نه رهین است رو از طریقت متاب بنه گام و کامې که خواه بیا لاره همدغه ده د دې لارې د دې طریقې او لارې نه مخ مه تاوه بنه ګام په دې لاره ته کام کېده قدم کېږده و کامې کې خواه بیا کوم مقصد چې غواړې هغه ومومه
چې څه مقصد دی هغه به درته حاصلېږي. نصیحت کسی سودمند آیدش که گفت رسادی پسند آیدش. نصیحت به هغه چاته فایدهمند نفع ورکوي چې د سادي کلام خوښ کي او په دې عمل وکړي. دې کې د بوستان سبق مې ختم کو و یو څو شعره د علامه اقبال صاحب ویمه. زه زکام هم یمه، پوره طبیعت مې ټیک نه دی. دا درس دلته نن ختمو. د علامه اقبال مرحوم په د اشعارو وړاندې کولو کې زما یو مقصد دا هم دی چې زما قوم د ده د خیالاتو سره اشنا شي او خپلو نسلونو ته د دې جواب ورکولو جوګه شي چې هغه کوم صفت دی چې علامه اقبال ته یو عزت او مقام ورکړه او د ده عزت کیږي او په دنیا کې په ښه نوم یادیږي. نو دا اشعار زه وړاندې کوم او دې سره خلک روشناس کوم، هغوی ته دې جواب خپله میلاویږي چې کوم کار دی چې دی نه د اسمان ستوري جوړ کړو. که چېرې دا وایي چې یاره د پاکستان تصور یې وړاندې کړی دی، نو خو پکار دی چې صرف پاکستان کې د قدر و عزت وي او دته خلکو په درنه سترګه کتل. نو په ایران او افغانستان او د نورو ملکونو کې هلته ولې خلک د ده عزت او د ده شعرونو ته ډېر په درناوي ګوري. نو زه لږ لږه د خپل بساط مطابق د ده باسي اشعار چې خدای پې ماته شرح صدر کوي هغه زه قوم ته وړاندې کوم لږ لږه. دا کلیات اقبال به زبان فارسی 454 صفحه کې فرمایی: جهان کو رست و از آیینه دل غافل افتاده است، ولی چشمه که بینا شد نگاهش بر دل افتاده است. شبی تاریک و راه پیچ پیچ و بے یقین راهی، دلیل کاروان را مشکل اندر مشکل افتاده است. معنا به کو نور ورپسې وایو. جهان کور است، جهان ړوند دی، و از آینه دل غافل افتاده است. د زړه د آینې چې کومه ده د هغې نه غافل پاتې شوی دی، نظر یې کار ونه کړو په زړه باندې، د زړه په شیشه کې ونه کتل. ولی چشمې کې بینا شد نگاهش بر دل افتاده است. کمې سترګې چې بینا شي خدای وله بینایي ورکړي، د هغه نگاهش بر دل افتاده است، د هغه نظر بیا په زړه باندې پرېوتی دی، په زړه نظر ساتي، د هغې صفایي کوي. آئینہ بنتا ہے بل ځای څوک وایي آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بہت مشکل سے بن پاتا ہے دل. شبی تاریک و راہ پیچ پیچو بے یقین راہی، دلیل کاروان را مشکل اندر مشکل افتاده است. وی شپه تیاره ده، لارم تاو را تاو ده، او کم راهی چې دی، راهی یعنی راه رونده په لاره تلونکی، کم مسافر چې دی هغه کم یقین نشته. نو د کاروان کم رهبر و رهنما چې دی، کم مرشد چې دی، هغه ته مشکل په مشکل کې پروت دی. مسله ګرانه ده چې دا کاروان کم چې د کاروان او د دې قافلې مشر دی، هغه ته مشکلات داسې دي لکه شپه هم تیاري او لارم کږه وږي او کم کس چې ورسره رواني هغه هم پوره په یقین کې ني. نو د کاروان رهنما او رهبر چې دی ته ډېر مشکلات دي. رقیب خام سودا مست و عاشق مست و قاصد مست، که هر پہ دل براندہ رائے چندین محمل افتاده است. دې وخت کې په دې شعر زما شرح صدر نه کیږي، نو د دې ترجمه او معنی نه تیریږو، وړاندې ځو. یقین مومن دارد گمان کافر دارد، چی تدبیر مسلمانان کے کارم بادل افتاده است. د مومن یقین لري او د کافر ګمان لري. اے مسلمانانو زه څه وکم، د زړه سره مې کار دی، یقین هم شته او ګمان هم کوي، د دې چل ماله نه راځي. گهی باشد که کار ناخدایی میں کند طوفان، که از طغیان موجی کشتیم بر ساحل افتاده است. وی کله کله داسې هم کېږي ناخدا چې څوک کشتی چلی، کشتیبان ته ناخدا وی. ناخدا در کشتی منگر نباشد گو مباشد، ما خدا داریم ما را ناخدا در کار نیست. ناخدا کشتیوان که زمونږ په کشتی کې نه وي، گو مباشد اوسمه، مونږ خدای لرو، مونږ له ناخدا په کار نه دي کشتیبان.
نو دلته وایي چې کله کله داسې موشي چې دا طوفان دا کشتیبان کار ورکي، کشتی ووایه دا طوفان راشي ساحل ته وغورځي د ډوبېدو نه بچ کی. نو ما سره دا کار وشو که از طغیان موجه دغه طغیان او سرکشه د موج چې چپې کې دغه راغلو طغیان وی زما کشته په ساحل وغورځوله د سمندر غاړې ته. مطلب دا دی چې زما د عقل کشته چې د سمندر په معرفت کې ور ډوبېده نو قدرتی طوفان راغی او زه غاړې ته وویشتم د بار معرفت نه لکه غرق نشوم زما هوش و حواس په ځای پاتې شو. نه میدانم کی دادین چشم بینا موج دریا را گوهر در سینه دریا خزب بر ساحل افتاد است. وی زه نه پوهېږم چې دا بینا سترګې د چپو د دریا له چا ورکې د عقل او پویا او بصیرت چاس دی سین چپو له ورکه ولې گوهر در سینه دریا قیمتي گوهر چې دی دا دریا سین سمندر په سینه کې دی هغه محفوظ ساتي. خزب بر ساحل افتاده است ټیکري میکري په غاړه غورځولي دي سمندرونه په غاړه چې څوک ګرځي نو هغه قیمتي ملغلرې د سمندر په غاړه نی دا خس او خاشاکو دا ټیکري میکري دا ډکرې مکرې دا وي. اقبال صاحب وایي چې زه نه پوهېږم چې د سین له چا داسې بصیرت ورکړه چې ملغلرې ځان سره محفوظ ساتي او ګن بار ولي. نصیب نیست از سوز درونم مرز بومم را نصیب نیست از سوز درونم مرز بومم را زدم اکسیر را بر خاک صحرا باطل افتاده است. وی زما د مرز بوم زما د کلی وطن مرز بوم مرز خاوره بوم کوم ځای کې چې انسان پیدا شوی مراد ته وطن دی مرز بوم زیاده پیدایش د انسان مرز د زاهدان ښار نه چې راځي د پاکستان طرف ته نو داسې لیکلي په دې بورډونو مرز پاکستان نو دومره کیلومتره چې څومره دی دغه ته رانږدې کېږي بارډر ته نو مرز پاکستان دومره کیلومتره او دومره پاتې شوه. مرز اصل کې دغه سرحدو بارډر ته وایي د یو ملک خو د خاورې په معنا هم راځي دلته مراد دا دی مرز بوم هم را زما خاور او زما کلی وطن نصیب نیست از سوز درونم مرز بومم را زدم اکسیر را بر خاک صحرا باطل افتاده است. زما د وطن علاقې خلکو ته زما د سوز درون او عشق نه نصیبه نشته هغوی ته څه فایده اوچته نه که. زدم اکسیر را بر خاک صحرا باطل افتاده است. وی اکسیر می د سارا په خاورو وروویشته خو باطل اسې بس پروت دی. په اصطلاح د کیمیاګرانو کې هغه جوهر چې د یو شي ماهیت بدل کی هغې ته اکسیر وایي. مثلا د مسو نه سره زر جوړ کی دا مسي لوښي چې دي دا سره نو وایي د دې نه سره زر جوړ کی نو دې ته څه وایي اکسیر وایي. خو داسې جوهر خو لا تر اوسه نه دی کشف شوی خو دا مشهوره ده چې اکسیر دا کار کوي خو مجازا هر شي چې ډیر مفید او کمیاب وي هغې ته اکسیر وایي. نو علامه اقبال صاحب د دغه تصور مطابق وایه چې یاره داسې مشهوره ده پخوانه چې اکسیر د یو شي ماهیت بدلی مثلا د مس عنصر نه سره زر جوړی اکسیر کې دا کمال دی. نو ما خو اکسیر دغه که په سارا په خاورو کې باطل پروت دی. ما چې کوم اشعار او د قوم د رهنمایۍ دپاره څه ویلي دي هغې نه هغوی فایده اوچته نه کړی شوه همداسې بې فایدې پروت دی او زما مرز و بومه هغې ته څه زما د سوز درین هغې ته منتقل نه شو. اگر در دل جهان تازه دار بیرون آور که افرنگ از جراحت های پنهان بسمل افتاده است. وی په زړه کې که تازه جهان لرې وی بارې کا هغه دور راغی چې افرنګ فرنګیان د پټو زخمونو نه بسمل غورځېدلي دي. بسمل څه ته وایي کم حیوان چې حلال شي هغې ته بسمل وایي بسمل وایي چې کم داسې پړقېږي هغه ته نیم بسمل وایي. لکه افرنګ چې دی نن ورځ که هغوی ته ته صحیح معنو کې د اسلام تصور او عشق و محبت دا دغه وړاندې کې نو هغوی و
اخیستلو ته تیار دي، ولې چې هغوی سره څه نشته. بس د آخري دوه دغه وایم نو دا ختم شو. عطا اسلاف کا جذب درون کر، په دې باندې درس ختمو. دا دعا ده د علامه اقبال صاحب. عطا اسلاف کا جذب درون کر، شریک زمرہ لا یحزنون کر، خیرت کی گتیا سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنون کر. وی عطا اسلاف کا جذب درون کر، زمنګ د اسلافو د پخوانو خلق چې بزرگان تی مراد دي، هغه جذب درون ما ته عطا کا، شریک زمرہ لا یحزنون کر. یا خدایا داغه ټولګي کې می شریک کا چې داغه متعلق ویلی شوی دی لا یحزنون. الا ان اولیاء الله لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. هم پاغه گروپ کې ما ور داخل کا. خیرت کی گتیا سلجا چکا میں، گتی سلجانا نه مراد گره کولا غوټه کولاول. د عقل چې څومره غوټه وي هغه ما کولاو کړي، زه پکې کامیاب شوم. میرے مولا مجھے صاحب جنون کر، اے زما مولا ما صاحب جنون کا، ما کی جنون پیدا کا. حکم جنون اب لیوانتوب نه د عشق جنون. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.